صفت د الله دی په دې صفت کې الله سره هیڅ شریک نشته دی ما مطلب دا شو چې علم غیب دا خاصه چا د الله جل جلاله دی نو په مخ د اسمه کې باندې اورنه هغه مشرف مخلوق چې هغه فرشتي دي فرشتو په خپل اقرار او اعتراف یو کو چې لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الله زموږ سره علم نشته اس نشته د سره دویم مخلوق په مخ د اسمه کې باندې انبیا اوسېږي او د ټولو نه معزز او مشرف خلق دي ډېر مقربین خلق دي نو بعضی خلکو خیال او وهم و ګمان دی چې الله چرته خپل پیغمبر ته علم غیب ورکړي څوک وایي نه فلان کې پیغمبر ته علم غیب ورکړی دی څوک وایي فلان کې پیغمبر ته علم غیب ورکړی دی نو الله جل جلاله قرآن کریم کې دا تردید وکړو الله انما فرشتو ته علم غیب ورکړی دی نه فرشتي په علم غیب باندې پوهېږي او نه انبیا پیغمبران په علم غیب باندې پوهېږي سورۃ انعام کې راځي الله وی 109 کې ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب پروز د قیامت محشر میدان کې ولاد انبیاء کرام نتپوس بو کی ماذا اجبتم او زما پیغمبرانو تاسو لس جواب درکړو استاسو قوم سګردارو سګفتارو دوی چې الله تر سوچ مون پاغي کې موجود ونو دا علم سره او کله چې مون دا غي نه رسد شو وفات شو او الله مون ته دا علم نو لا علم لنا انك انت علام الغيوب دا خود غیب سره تعلق ساتي الہ العالمین او د غیب علم سره نشته دی الله نو انبیاء هم څوک اعتراف یو کوم موږ سره علم غیب نشته دی او بل ځکه دا خو عام انبیاء دي خو یو دلیل خاص ذکر کوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله ګورئ د تمام انبیاء کرامنا د تمام انبیاء کرامنا بهتر او افضل خاتم الانبیاء امام الانبیاء او پیغمبر علیہ السلام وی الانبیاء تحت لواء یوم القیامه تحت لواء یوم القیامه انا خطیبهم انا سیدتی ولد آدم انا سیدی ولد آدم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اللہ ہوئی سورۃ توبہ کی اللہ ہوئی وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم اللہ سخست کلام دی اللہ تپتو جسوار لسوال کالا رستو بس خلق رازی سم مشرکین ناغا پلیت عقیدی والا خلق برازی سوک بیو نبی تا علم غیب ثابت ہے سوک بل نبی تا علم غیب ثابت ہے و اللہ دے طولو انبیاء و تردیب کو اب بیا پا آخر کی خصوصا دا محمد رسول اللہ نسو کو تردید دا علم غیب نفی دا علم غیب کو چگورے انبیاء سر علم غیب نشت دے او زماغ بہترین پیغمبر افضل پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر علم غیب نشت دے اللہ ومن الاعراب وممن حولكم من الاعراب منافقون من المدینة مردوا على النفاق زما پیغمبر استانا چاپیر دا منافقان اسیگی نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم خو پیغمبر تا ان پی جنے او منگ پی جنو پیغمبر سر پیو صف کی پیو سے کی خلق اسیدل اور اللہ پیغمبر علیہ السلام تو تا ان پی جنے علم غیب سنگر آلے دنیا دلائلی بہرحال او بل خبره چې پدې ځای کې بعضی خلکو دا پروپیګنډې مشهورې کړي دي چې فلان کې بابا ته علم غیب دی او فلان کې پیر سیب ته علم غیب دی فلان کې مورید ته علم غیب دی هغه فلان کې ډېر نیک سړی او الله ول علم غیب ورکړ کې نه په قرار سړیا علم غیب صفت د الله نه
روغ لیونی یو سړی ډیر نیک شنو هغه نه به خدای جوړیږي یا به هغه نه الہ معبود جوړیږي دا د چا ویلي یو سړی که ډیر نیک شي د جنت حقدار جوړیدلی شي او د مغفرت حقدار جوړیدلی شي او الله د دوستانه حقدار جوړیدلی شي د الله دوست جوړ شي جنت تلاړ شي وغیرہ خود دې ته دا په عبادت او مهنت باندې دین الہ نشي جوړیدلی ښه دې خبره ځان پوکه نو الله جل جلاله وی کنه سورۃ یونس کې چې تاسو وایي چې نیکان خلقو ته معلومات اشتره هغه کتاب کې دنه ګوري معلومات کوي لیونیانو الله وی فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم ان كنا عن عبادتکم لغافلین الله پرز قیامت کې دا نیکان بندگان برا پاسې د قبرونو د اولیاء کرام برا پاسې او دی اولیاء کرام نو الله تاسو کې چې تاسو دی خلقو ته وینا کړیو تاسو ورله دعوت ورکړیو چې زمون قبرونو ته بس سجدي کوي منځونه وکړي طوافونه وکړي سجدي وکړي دوبا پروز د قیامت الله دربار کې انکار وکي ان عبادتکم لغافلین ان عبادتکم لغافلین دوبو چې الله مونږ ته علم نشته چې دی خلقو زمون عبادت کړي مونږ ته څه خبر الله مونږ غافلو مونږ نه خبرو د دوی د عبادت نه دا نیکان اولیاء دي چې هغه دو فوټ زمګه کې لاندې چې لاړ شي نو پیس نه پويږي لا خبر دي او زمون پاکستانیان هغه بهر نه ورته چې سوري کې چا ورته خو بهر حال هغه بل خبره ده نو ګورئ انبیاء فرشتو سوکن فرشتون نفی د علم غیب شو انبیاء نو شو نیکان صالحان نو شو د محمد رسول الله نو شو اوس راشه د پیریانو نه سورۃ سبا کی آیت نمبر 14 کې راځي آلته کې الله وی پیریان هم ګور عالم الغیب ندی پیران چې کوم دي دا هم په غیب باندې نه پويږي اکثر خلکو دا وهم ګمان دي چې فلان کې سره پیریان دي او خاپری دي په غیب باندې پويږي دا کفر عقیده ده دا د کفر عقیده ده د ګناه عقیده ده پیریانو ته هم الله سره دی ورکړی علم غیب نه دی ورکړی ځکه الله وی کنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو د غیب چابیانی د غیب اختیارات الله ما سره دی ما هیڅ چالن دی ورکړي ښا پدې کې فرشتي دي او انبیاء دي او اولیاء دي الله تعالی چالن دی ورکړي او که پیریان دي پیریان سورۃ سبا کې 14 نمبر آیت کې ګورئ فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وکله چې سليمان عليه السلام وفات شو وخت نږدې شو د مرګ نو بیت المقدس تعمیر شروع شو انجینرانو مزدورانو کار کول اسرائیل علیہ السلام ورپسې راغی ورته چې الله پیغمبر استا وخت پوره دی حضرت سليمان علیہ السلام ورته زما خو وخت پوره دی خو کزو نشم نو دا خلک د کار بیا نه کوي سر ته نه رسي نو الله ولا تدبیر جوړ کو یو کمره جوړ کړه د شیشي وغیرہ او الته کې یو ټیک دامسا ولګاو هغه امسا خپل ځلې ته سیړم کو او داسې د مزدورانو په تماشه قتل د الله قدرت چې سترګې کولاوي مزدورانو خیال دار چې زمونږ نیک مونږ ته ولاړ ټیکدار ولاړ یو پځې به بوګټیو چې توري دی پیریان پوښوي یو کال پدې کې تیر شو یو کال چې کال تیر شو د کال نه رښتو هغه زمکه چې کوم چنجه وینه چې وته هغه لوړی وخړو امسا وخړه نو حضرت سليمان عليه السلام راتاو شو چې کله راتاو شو نو پیریانو आवाज وکړ فلما تبینت الجن پسار کله چې اخکار شو پیریانو ته چې کله خبره معلومه شو حقیقت واضح شو سرګن شو ابو سوي ابو لو كانوا يعلمون الغيب ابو کاش که چې موږ په غیب باندې پوي دي هاي ارمان کوم په غیب باندې پوي دي او موږ ته د غیب علم وې نو مال بسو فی العذاب المهین مونږ به بدغي زلالت کې ژوند نو تیر کړه مونږ خو ځان ذلیل کو رسوای کو دا څه د رسوای ژوند وسړی بړل مونږ وته ناس کار کو د دین بل د رسوای کار څه شو نو پیریانو هم څوک ابو نقرار کو چې مونږ سره علم غیب نشته
د نن زمانه هر یو سړی سره علم غیب دی. عجیب خبره ده مړه. نو دا پنځه قسم مخلوقات دي فرشتو، هغه هم سره علم غیب نشته، انبیاء سره علم غیب نشته، محمد رسول الله سره علم غیب نشته. الله وایي او دغه نیکانو بندگانو سره علم غیب نشته، او دغه رنګي پیریانو سره علم غیب نشته، دغه رنګي تمام مخلوق سره علم غیب نشته. ښا تمام مخلوق مبارک رسول عظیم الله وی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. سورۃ الجن کې براشي، سورۃ الجن کې اول کې الله وی نہ فرشتي په غیب پويږي، نہ انبیاء پويږي، نہ اولیاء پويږي، نہ نیکان صالحان پويږي. وصلی الله یو قسم نه پويږي سړیا په علم غیب باندې، علم غیب باندې یو قسم نه پويږي.